نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یا خان زستا ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تراله او زمانه دي زما رای واغستو چې د امیر تاکال د کیسې کم شوی دی په دې کې زما رای ته اخلي. نو دا کوم ویډیوګان چې زه ګورم زه اورم زه هغه ملګرو ته سلام پیش کوم خراج تحسین پیش کوم خو دا ورته زه ریکویسټ کوم چې تاسو مهرباني وکړئ دا واقعا خو یو کس کړي ده دی تورسرو ته پکې کنځل مه کوئ خور مه یادوئ مور مه یادوئ لور مه یادوئ هغه خو تورسر دي هغو کم ګناه کړې ده دغه کس ته کنځل کوئ ذاتي چې دی هر څه چې دی نو هغه ته کنځل کوو نو زما تاسو ته ریکویسټ دی او زه تاسو ته درخواست کوم چې دا بېهوده الفاظ د پښتون په ژبه ښه نه ښایي چې مور ته کنځل کوي خور ته کنځل کوي داسې خو هر څوک خلکو ته کنځل کوي په ویډیو کم از کم دا ویډیوګان چې دي زموږ خویندې مې نوم دا ګوري نو تاسو مهرباني وکړئ او په دې سوشل میډیا باندې داسې بېهوده الفاظ ویل دا د پښتون شان نه دی. یو طرف ته خو د دې امیر تاکال خو کنځل کړي دي د کنځلو خو هغه ته دا سزا میلاو شي چې هغه په ټوله دنیا کې وشرمو خو اوس د دې به څه سزا هغه د ایس ایچ او ورکول غواړي او د دې ښه پوره معلومات کول غواړي دا یوازې ایس ایچ او نه دی په دې کې به نور کسان انوالي زموږ وزیر اعظم صاحب خبره کوي په جج صاحب باندې اعتراض کړی چې ته دوه قانونونه چلی د امیر دپاره یو او د غربي دپاره بل کم د کرنل ښځې کم کنځل کړي هغې ته څه سزا میلاو شوه خو دا یو غریب کس و نو هغه ته دومره سزا میلاویږي چې هغه په ټوله دنیا کې شرمیږي د پښتون نه پرتوګ په دې حکومت کې د پښتون نه پرتوګ ووتو دا په داسې یو حکومت کې داسې واقعات نه دي شوي دومره د پښتون بېعزتي نه دي شوي لکه څومره چې په پي ټي آی کې وشوه زما په خپل خیال د پي ټي آی مطلب دا د پي ټي آی نه د پکار دا پی ټي ان پکار ده پاکستان تحریک نقصان د دې پی ټي ان په حکومت کې پاکستان ټول په نقصان دی نو دا د پی ټي آی په ځای زما خپل خیال دی چې دا پی ټي ان پکار ده پاکستان تحریک نقصان د دې کې علاوه نور هېڅ نشته او زه بیا یو پیره هغه ملګرو ته خواست کوم ریکویسټ کوم چې تاسو مهرباني وکړئ په دې خپله ویډیو چې شیر کوئ بلکل شیر کوئ خو د زنانو زر ته پکې مه ځئ خور مور ته ښځې ته هغو غریبانان څه قصور کړی چې تاسو پکې هغو یادوئ دا بېهوده الفاظ استعمالوئ نو زه تاسو ته بیا ریکویسټ کوم بیا درخواست کوم چې دا بېهوده الفاظ مه استعمالوئ ځکه ما خو په دې دغه کې ما وویمو چې دا ویډیوګان خو لوی هم ګوري ماشومان هم ګوري زنانې په خپله باندې هم ګوري دا الفاظ د پښتون په ژبه باندې ښه نه ښایي تاسو مهرباني وکړه دغه سړي ته چې څه کنځل وایي څه ویل هغه کولی شئ خو نور د دې زنانو د تورسرو بېعزتي مه کوئ ځکه زموږ پیغمبر علیه السلام دا فرمایلی دي یو صحابي تپوس کوي پیغمبر علیه السلام ورته تاسو خپل مور و پلار مه کنځئ صحابي ته وکړي یا رسول الله داسې به کم امتي چې هغه خپل مور مطلب دا چې خپل مور و پلار ته مخامخ کنځل دا نه دي چې ته د بل مور کنځي هغه به ستا مور کنځي چې ته د بل خور کنځي هغه به ستا خور کنځي که ته د بل لور کنځي هغه به نو دا خپل خور ته مور ته لور ته په خپله کنځل کول دا مطلب دی نو مهرباني وکړئ د دې بېهوده الفاظ نه له پټۍ اجتناب وکړئ مهرباني